نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی کله چې الله تبارک وتعالی آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کړ نو د شان الله تبارک وتعالی د اولاد پیدا کړ تر قیامت پورې چې څومره پیدا کیږي آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تبارک وتعالی او فرمایل وګوره دا ستا اولاد دی ورستو بستا ناراضي آدم علیہ الصلوۃ والسلام چې د خپل اولاد ته وکتل نو دا ټول یو شانتی نو سسرو سسپینو سخکلی سبدرنگ سمالدار سغریب سمعذور سروغ ټول عدل بدلو د یو بلنا نو آدم علیہ الصلوۃ والسلام د الله تبارک وتعالی په دربار کې درخواست وکوي الله زما د اولاد یو شان ولې نه پیدا کړم سدي خپل پیدا کړی نو سدي بدرنګ پیدا کړی دي سدي مالدار پیدا کړی نو سدي غریب پیدا کړی دي نو سدي پاندامونو روغ پیدا کړی نو سدي معذور پیدا کړی د الله د ټول یو شان ولې نه پیدا کول الله تبارک وتعالی ورته او فرمایل اے آدم دا ځکه مې بدل بدل پیدا کړی دي چې دا انسان زما شکر ادا کړي زما شکر ادا کی الله ستاسو څنګه شکر ادا کی مالدار خو په خپل مالداري شکر ادا کی خو په خپل حسن شکر ادا کی نو دا رنګ صحتمند په خپل روغ جوړ صحت شکر ادا کی نو دا بدرنګ دا غریب دا معذور به څنګه شکر ادا کوي الله دوی به څنګه شکر ادا کوي الله تبارک وتعالی ورته فرمایل اے آدم چې کله دا بدرنګ انسان وګوري د روغ انسان دا د خپل انسان ته نو دیخو بخاپشي او چې وګوري چې په اندامونو باندې روغ دی کنه او بل طرف ته د معذور انسان وګوري نو دی وی الله خیر دی کو درنګ بدرنګ یما او په اندامونو خو روغ یم کنه الله خیر دی کو درنګ نه بدرنګ یما او په اندامونو باندې روغ یم په دې باندې ستا لاک لاک شکر دی دی به شکر ادا کی چې کله د معذور انسان ته غریب انسان چې مالدار ته وګوري خپه بشي خو چې دا غریب وګوري چې یاره په اندامونو باندې روغ یما او دا بل په اندامونو باندې معذور دی نو دی به خیر دی کو غریب یما خو چې په لاسو خپو باندې روغ یما دی به بیا هم د الله شکر ادا کړي الله ټیک شو غریب خو چې معذور ته وګوري په د خپل غریبۍ به شکر ادا کوي دا بدرنګ چې د خپل بدرنګۍ ته وګوري نو په د خپل بدرنګۍ به شکر ادا کوي الله دا معذور به څنګه شکر ادا کوي چې لاس یې نشته خپې نشته سترګې نشته دی به د څه شي شکر ادا کوي الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل اے آدم چې دا معذور انسان وګوري چې په لحظو باندې معذور یم په خپو باندې معذور یم په خپل خدمت کې بل چاته محتاج یم دی به ډېر خفه شي خو چې وګوري چې خیر دی کو ارڅه دی خو مسلمان یم الله راته ایمان نصیب کړی اسلام نصیب کړی نو بیا به هم دی وایي چې شکر الحمدلله الله خیر دی کو په دنیا کې معذور یم خو په آخرت کې خو براله نعمتونه راکوي که نه چې مسلمان یم نو ما درته په ټولو نعمتونو کې لوی نعمت چې دی هغه دین اسلام دی دا په اندامونو چې معذور دی په خپل خدمت کې بل ته محتاج دی خو چې مسلمان دی
دغه سور سپین هغې مالداره کافر ته چې وګورئ دی په خپله معذورۍ باندې شکر وباسي الله شکر دی چې هر سهار یم خو مسلمان یم چې د دغې کافر غونته کې نه یم نو د الله په نعمتونو کې لوی نعمت څه شی دی اسلام دی الحمدلله الله هغه موږ ته رانصیب کړی داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان در سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېره مننه والسلام